دا مونږ رالو سوات کې پکاري یو ځای دی ډېر ښایسته دلته ډېر مشهور دی چې دوی په سوچو غوړو کې بانګي پخوي نو ملګرو نن سلا وکړه چې ځو دا به ټرای کړو چې څنګه دی نو په تاسو باندې به هم ګورو نو ټیسټ به یې کړو بیا به تاسو ته ووایو چې یاره دلته کې راتګ پکار دی او که نه دی پکار زموږ سره اوسئ السلام علیکم څنګه چل نصیره څه قصه ده ډېر لرې ځای ته راغلي یو او اندازه به لګو واجد خان کوم ځای ته راغلي السلام علیکم یا صاحب څنګه لخه دا مونږ د سوات ډېر زوړ یو پخوانی کلی ته راغلي یو جامبیل پرونې ته راغلي یو دلته د دې ځای دا یو هوټل وتی دی ټریډیشنل خوراکونه دي پکې لکه ساګ ډېر ښکلي پخوي دغه شان د جوار روټۍ ډېرې ښکلې پخوي او وطني بانګیان یې ورته ویلي دي هغې پروګرام ته راغلي ټول زموږ د ملګري دي دا مینګوري نه څونه لرې دی دا مینګوري نه زما په خیال نیمه ګنټه مسافت کې دی او نیمه ګنټه پس دا پرونه کلی راځي غرایزه علاقه ده د سوات ښکلې علاقه ده د سوات دا ګوره چې موږ په پوره فاصله کې یو ځای لږ دغه دی بلکونه ښکارېده د ورځې دپاره ډېر ښایسته دی خو زموږ سره چونکې ټایم داسې جوړ شو ملګرو سلا وکړه او بالکل ساده سیسټم یې دی او د ناستې ځای نه دي او ملګري تقریبا لس اته کسان موږ راټول شوي وو نن د نوي کال شپه هم ده دوی ویل چې راځئ دا به ټرای کړو چې څه پوزیشن دی او دا چې د دې ځای کوک دی ډېر مشهور کس دی خلک یې د دوی دغه ډېر زیات خوښوي باندې جوړه ده دا څنګه جوړېږي دغه دا څومره ټایم لري دا ټوټل انشاءالله نیمه ګنټه انشاءالله او دا ټوټل ټایم څونه دی د شروع نه دا موږ د یو نیمه ګنټه ټایم ورکولی دی یو نیمه ټایم ورکولی چې یا ټایم نشي کولی دا به جته وي چې څومره کسټمر خبرې کوي دا خپل هغه موږ هیڅ ډول کسټمر کوي دا ملګري نور ګورو چې کوم دننه کچن کې لږ شور زیات و ساده کچن دی بالکل کلیوال د دوی د روټۍ سیسټم چې کوم دی نو دوی د جوارو روټۍ پخوي هغه به هم تاسو ته ښایو او دا چې ډېر ښایسته ځای دی خو چونکې خبره اصل کې دا ده چې شپه ده نو صحیح پته یې نه لګي بهرحال دا بس ساده باده ځای نه د دې ځای خوراک او د دې ځای د خلکو حساب کتاب ډېر زیات ښه ها نصیر خان ستا څه خیال دی چې دا خوراک په ټیکي انشاءالله ماشاءالله د دوی ازګې هم ښکلی دی او دوی سره مو مخکې خوراک کړی ها خو څنګه چې دا ځای د دوی څنګه فینټاسټیک ځای دی او د کلي ماحول دی قسمتي خوراکونه هم د کلي په ماحول په نسبت ډېر دغه شانتي دي لکه څنګه چې په کلیو کې کوم خوراکونه ملایږي د اصلي غوړو کې چې کوم بانګي پخوي اصل کې کتونکو تاسو سره یو خبر دا شیر کوو چې دلته کې چې کوم روټۍ دوی پخوي د جوارو په کور کې تیارېږي مطلب زنانې پخوي د هغه ځای نه چې دی لکه کور کې پاخه کې دلته کسان پکې دي یو خدا خبره ده ځکه د صفا خوراک ملاویږي بالکل دا خبره ټیک ځای خو ډېر لرې دی ځای لږ لرې دی مینګونه تقریبا او ګنټه څه کم ګنټه تقریبا فاصله ده دې ته پرونه ورته وایي جامبیل نه لږ مخکې راځي او نور علاقه هم ډېره ښکلې ده موسم هم ماشاءالله ډېر زیات بس مسله دا ده چې تیاره ده نو لکه د دې ځای نظارې نه شو کوی بیا به چېرته کې موقع جوړېږي خو انشاءالله چې خوراک زمونږ په معیار مطابق وي بالکل نو ماشاءالله د دوی موږ دا درېیم پیر رالو او ماشاءالله د دوی خوراک ما کړی دی نو د دوی ځای او د دوی خوراک ماشاءالله انتهایي ښکلی دی دا زموږ د پښتنو کلچر یو حصه ده کټ میز دا ساده باده پروګرام وي وي پي سیسټم نه وي دا مځکه چې دا نو دا د خاوري او ساده سیسټم بالکل په دې کې ناسته ډېر خوند کوي خو چې څوک
کلیوال ماحول دی او چې څوک د چا زیات خوښېږي خو چې کېږي دې ځای ته راشي. السلام علیکم. سلام. عثمان صاحب راورسېدو. السلام علیکم. لالا ګل راورسېدو. کسان راورسېدو. څنګه جي ځای ماحول یو څنګه خوښ شو؟ ماشاءالله. ها ډېر زبردست ځای دی او خوراک به اوس پته لګي د خیر سره. خوراک چې کله وخوړلی شي پته به لګي. راغلي خان دغه موږ ته چا صفت کړو اختر موږ ته صفت کړو موږ په هغه تر باندې راغلی او په دې نیمه شپه څنګه راغلی دا څه کیسه ده جی په دې نیمه شپه په کار دی خلک خو دې ځان په ورځ بل بانګین دی په دې په مخه ذایقې لپاره راغلیو کنه دا خو لا ماقام د کار د نیمه شپه مبارک ټیک ټیک خبر نه اوس کې دې سم پروګرام وکړو موږ په خپل یارانو دوستانو ته وایم بمراځي د خیر سره ان شاء الله غوین به کوم ملاويږي تر اول اختر غوین به کوم ملاوي دا دی چې صاحب د کور خپل پیور غبین دی د خپل مچي دی دا د 70000 روپۍ خرڅي او ډیر خسته غبین دی ماشاءالله د جی صاحب سره هر څه چې دینو پوخانی وطني هر صفاک وطني شوپړ وطني وړي او ماشاءالله دا یو ډیر پاک او ډیر خوږ سړی دی دا منګور نه سونه راځته دی 14 کیلومتر ها تاسو سونه وخښو دلته کې مله سرورم کال قاری صاحب راځي چې خپل خبرې وکړي چې هر شی وطن یو کور ملایي او رپک دن لړو ته نسته او برا پراټي په کې وایي چې بانګین په کې کاته روانه ده مخه ته ورستو ګورو چې څه پروګرام اذر په وخت کې نه شغل وته ايو سمه ده نه اکثر نو هغه باندې خپل څه عشان جواب ته وایي ته او څه خپل کې دا دې دا څنګه کې چې موږ یې ته کې پاتې ده دي کې اته نو حساب شو چې کوم जी कुकर کې چې کوم د ټول کوکر کې تیاریږي دا یو کوکر کې دی ها کوکر اوس څنګه لګي دا ځاتې کړي تاسو دې ها نو تر څه خبر وکړه کوکر کې پوښښ شوی ټرای کوي چې دې ځای ته څنګه یو اندازه او ګرم دی که دلته وخوړلی شو ټرای کوي دوم یخني ټرای کوي کوم چې ما ټرای کړه زه ته ډیره زبردست یار زبردست ده زبردست د خوراک نه مخکې دا یو مطلب سوپ دی سوپ ها موږ دې په زمونږ په پښتو کې دې ته د چرګ شوروا وای یخني شوروا ده چې او بلغم او غرس سره سینه بالکل کلیر کی بالکل کلیر کوي زبردست دا خو ماته نه کیږي واو دا د خوراک نه مخکې د ډوډۍ د خوراک نه مخکې دا یو ټرای ده کو ډیره مزه وکړه دا خو چې کسان سوي کنه بیا پسې ټول ناست انتظار کوي بس کچن کې ناست ملګري ناست انتظار کوي
او خوراک راتلو والا دی انشاءالله ګورو به چې څه حساب کتاب دی ټرای کوو به او کسان لږ وږي دي ځکه ټایم ناوخته دی تقریبا 11 بجې دي د شپې ټوکړه پراټې دي دا روټۍ رالې کور ډوډۍ دي صحیح ټوکړه سوکړت جوارو ډوډۍ جوارو پراټې بهترین او اردو کو ته مکی وایي انګلیش کې په انګلیش کې ته جوار وایي جوار نه کارنفلور د څه ډوډۍ ته ماته کا خلک ماته دي دا بانګي سره دا خوراک دی دلته کې هم دا روټۍ د دې خوراک سره ملاوي دا د کور پخ کړي خوراک دی دا بس فاینل شو اوس ملګرو ته یو څه وایي پلیټ دلته پسند کی نه بجلی ترې دغه وجه نه لګوټه مسله ده او دې اوس ریویو واخلو دا لګوله څه پوزیشن دی یا ماشاءالله د پراټې سره ټرای وکړي یو کس ها پراټې سره مشاري هي بدل ورغي ما وشي تاسو کار خلاص شي الله ما شاء الله ولا چیږي که الحمد لله شیخ خلق سرمن ډیر کړه کړه دې سرمنې دي ما شاء الله جی صحیح دی الحمد لله صحیح ده ایدا کیدا ګور شو دا جرګې به شرط دی نه پلیټونه راکا آل بیٹھے دی مو تاسو منلی وای چې هذا كيان ښه ونه خیر دی تاسو خوراک کوئ ټیسټ زبردست دی تکینه کړه ښه ونه دا راکا بس یو کله کې به خوړی وکنه نشم یار لګه وخوره مړه ځه خرابې لګې وس بوخره پتن بندي ته لګه دا پتن دل یې قاعده کومه کوي کوی خوشاله کده ودی بندي واځه چې څه ګورې چې ډونګي والا ښه جی هو موږ شی جوړې او دا شی وی ولې ده پوه خیر دی دا سره چټنی ده کړه او چټنی به څه دا بس د روټۍ اختتام وشوه یا بس یو وخت باندې مړو خوري کنه ملګرو ډېره مزه واخیسته ډېر صفت وکړو ډېره مننه تاسو موږ د ملګرو له پروګرام وکړو او زه ډېره مننه شو چې تاسو ما دي جنګل ته رالي او دا مثلا د غربي کې تشکیل شي دا ځکه پتا څه کوله خاصه ضروره کله کټو د سوزر جوړ کوم تاسو به کې نه زه پیسې کوم دي دا ځکه پتا څه باندې خاصه دي دا تاسو چې خیر دي او تاسو ډېره مننه او ګل تاسو دا پروګرام نو مخته ورځي دا راغله تاسو وایي څنګه څونه مطمئنه یاره ماشاءالله الحمدلله ټول ملګرو پروګرام ډېر ښه شو او ډېر ښکلی وشو او پخلی هم ډېر زبردست و او بیا د هغې سره د جوارو د ډوډۍ د هغه په پراټه کې شکل کې هغه راغلی وي هغه ډېرې مزېدارې وي او بس ډېر مطمئنه شو لکه ډېر مزې وکړه مننه ښاري صاحب کورنۍ خوراک و کور ماحول دی او د جوارو روټۍ او وطني بانګیان او د کور خوراک دی ټول الحمدلله ټول خوراکونه ښه خو دا خو کورنۍ مزې وکړه ډېر خوند وکړو دا اوس د چی احتیاط بس چې نه کورنۍ پیدا کنه چې ډیره مننه تاسو هم سره ایثار وایي ډیره زیاته مننه کوم شکریا او ان شاء الله روانه پیړۍ به بل نوي ځای ته ځو داسې خوندور خپرونه به تاسو مخې ته راوړو السلام علیکم